اسلامي ملګرو مونږ ځوانان یو د جماعت اسلامي په ضلع 400 کې د جماعت اسلامي د شمولیتي غونډو لړۍ ښه په تیزۍ سره روانه ده او روزانه په ګڼ شمېر سره ولس د نورو سیاسي پارټونو مستفید کیږي او په جماعت اسلامي کې شاملېږي ځکه چې ولس ته دا خبره ښه په ډاګه شوې ده چې جماعت اسلامي په دې ملک کې واحد جمهوري او د ولس خیرخوا جماعت دی چې نه موروثي سیاست کوي او نه موروثي سیاست مني. روزانه په ګڼ شمېر د عام ولس سره علماء کرام هم په ګڼ تعداد کې د جماعت اسلامي په قافله کې شاملېږي. په مرکز اسلامي 400 کې یو بل شمولیتي غونډه کې مولانا عبدالبصیر او مولانا رحمان ولی سره د خپل نورو ملګرو په جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلانونه وکړل. په دې موقع باندې مولانا عبدالبصیر د خپل خیالاتو اظهار صدارنګي وکړو. زمونږ دا مرګري دي په دې کې موږ دا وختل چې د دې سره موږ مرګرسته وکړو او هغه مرګرسته به ان شاء الله په مخ کې باندې بوزو. په دې شمولیتي غونډه کې شریک د جماعت اسلامي صوبایي رهنما او د مردان ضلع د جماعت اسلامي امیر ډاکټر عطاالرحمن په اسلامي ریاست باندې د خبرو په وخت وویل او بل فیچر د سیکولر ډیموکراسي چې غیر اسلامي دی غیر شرعي دی هغه د پارټي سیستم دیته وي چې زما پارټي با مستقلا زلت بو خبرو قائل د حزب اقتدار او د حزب اختلاف چې حکومت جوړ شي نو زما پارټي به یا اقتدار کې راځي یا به اختلاف کې راځي. نو که زه په اقتدار کې رالم نو زما کوشش بدای چې روا ده او که ناروا ده زه به د خپل حکومت بچ کوم او د دې اپوزیشن صحیح خبرې به مخالفت کوم او د اپوزیشن دا پالیسي د پارټي لاین چې زما کار بدای چې زه به رسکشي کوم او د اقتدار د سړی به راګزاروم او خپل سړی به حکومت ته رسوم نو که د حکومت والا صحیح خبره وکړه هم به مخالفت کوم. دې ته وایي پارټي لاین پارټي سیستم. لکه ممبر دې ته په اسمبلی کې نه ګوري چې دې سړي دا بل پیش کړه په مفاد کې دی خلکو په مفاد کې نه دی هغه د بل ممبر نه پوښتنه وکړي چې کوم د عہده ممبران پکې راځي کله خلک کوئی 15 کاله کې خبره نه ده کړې نو چې هغه اسمبلی کې څه بل راشي که نه او دا سړی دی بل سره وګوري ما پکې هم 15 کاله تېر کړي دي قومي اسمبلی کې باندې بل سره وخت جنګوي زما د پارټي لاین څه دی پارټي لاین څه دی پارټي مې څه وایي نواز شریف څه وایي او بله پارټۍ مشر څه وایي هغوی زموږ لاین دا دی ښه زنده باد تاسو چت کړي بیا نور پې پوه نه دی چې څه زنده باد او څه مرداباد. دا د دې سیکولر ډیموکراسي یو ډېر غلط تصور دی. اسلام دا وایي چې نه مستقل حزب اقتدار شته او نه مستقل حزب اختلاف شته حزب احتساب پکې شته. حزب احتساب دې ته وایي چې زه اپوزیشن کې یم او زما خبره غلطه ده او زه به د خپلې پارټۍ مخالفت وکړم چې ستا خبره خطا ده. زه په حزب اختلاف کې ناست یم او د اقتدار د پارټۍ خبره ټیک وه نو زه به وایم چې ستا دغه خبره کې ستا ملګری یم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دا اسلامي ریاست دا اسلامي اصول. جماعت اسلامي ضلع 400 امیر محمد ریاض خان وویل چې بعضې خلک په ملک انتشار او بدامني خوري چې د مسلمانانو ملکونو د مسلمانانو قومونو او د مسلمانانو په یو بل سره څنګه تعلق دی. پکار خو دا چې د یو مسلمان باندې ظلم کېدی په یو ملک په مسلمانانو باندې ظلم کېدی او ټول مسلمانان د هغې په پوش باندې ودرېدی. خو دغه صورتحال دا دی چې یو مسلمان یو ملک د مسلمانانو وال خوري نورې تماشه کوي چې هغه خوټه کوي د هغې په ځای باندې په بل مسلمان ملک باندې شروع کړي او بیا ټول مسلمان تماشې ته ولاړ دي او دغه مسلسل زموږ عمل دی او دغه څیزونه موږ وینو. نو د مسلمان په حیثیت باندې دا زموږ لپاره چیلنج دی. په دې سوچ پکار دی چې د دې موږ څنګه علاج کوو. جماعت اسلامي کې روزانه د علماء کرامو د شمولیت نه دا خبره څرګنده شوې ده چې جماعت اسلامي صرف سیاسي نه بلکې مذهبي او د ولس خواخوږي جماعت دی. په دې شمولیتي غونډه کې د جماعت اسلامي مشران او کارکنان په ګڼ تعداد کې موجود وو. انعام جی 400 ټي وي مرکز اسلامي 400.